د صوبایي حکومت لخوا ناپېښ شوې تعلیمي ایمرجنسي په ملکنډ ضلع کې د ناکامۍ سره مخ ده. اصل وجه د تعلیم د محکمې د متعلقه افسرانو لاپروايي او غفلت دی. د دې خبرې ژوندی ثبوت د ګورنمنت پرایمري سکول اکبرآباد بړخیلي د 5م جماعت د سالانه نتیجې دی. د کومې تر مخه چې 18 ماشومان فیل او 8 ماشومان پاس شوي دي. د دې نه دا پته لګي چې د حکومت ټولې دعوې بې بنیاده دي. یو خوا حکومت په تعلیم هر کال په اربونو روپۍ خرج کوي او بل اړخ ته د ملکنډ ضلع د سکولونو دا حال دی. د تعلیم د محکمې متعلقه چارواکي د سکولونو د تعلیمي معیار ښه کولو کې ناکامه او تر دې دمه د تعلیمي ایمرجنسي پروګرام مخ په وړاندو بوتلو کې د ناکامۍ سره مخ دي. د مقامي ولس وینا ده چې سجرنده پسه او سدانې لم دي او دا ځکه چې صوبایي حکومت د تعلیم افسران د دې خبرې پابند کړي نه دي چې د ماشومانو په صحیح توګه تعلیمي تربیت وکړي او په ملکنډ کې د تعلیم په شرح کې زیاتوالی راشي. ډېر د شرم مقام دی ځکه چې حکومت د تعلیمي ایمرجنسي دعوې کوي خو دلته حالت بدل دی. زموږ حکومت ته دا اپیل دی چې د دې خبرې نوټس ته خامخا واخلي. دا خو ټوله ذمہواري د دې ځای د ایجوکیشن د انتظامیې ده، خاص کر د ایډیو ده چې هغه په دې سکولونو باندې چاپیو لګي هغه ورشي او د دې سکولونو حالات وګوري او سیم ته دا خواست کوم چې د ملکنډ خاص کر د بټخیلي سکولونو چې کم دي د خصوصي دوره وکړي او د دې سکولونو حالات ته معلوم کړي شي او کم ځای کې چې کوتاهي شوي دی نو د هغې متعلقه کسانو خلاف دې کرایو شي. زه افسوس کوم په داسې ویډیو باندې چې ستا د لاندې کوم سټاف چې موجود دی ته د هغوی مانیټرنګ نشي کولی، ته په هغوی باندې چیک اینډ بیلنس نشي ساتلی، ته بیا دا چې زه خبر نه یم. نو د داسې افسرانو د داسې محکمې د ټیچرانو د پکار دا چې هغې خو سټریکټلی مانیټرنګ وشي او د هغوی د داسې محکمونو هغه بهر کړي ځکه چې زموږ د قوم راتلونکي نسل تباه کېدو طرف روان دی. چې کله د خیبر نیوز ټیم د ایډیو نه په دې باب لا پوښتنه وکړه نو هغه د څه قسمه خبرونه ډډه وکړه. مقامي ولس د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د تعلیم عام کولو په نوم په لویو منصبو مامورو غفلت کوونکو افسرانو خلاف دي ګامونه پورته کړي شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بړخیله، ملکنډ.